نو کندهدي ځای نه یو خر درې خر نه دی چې څوک یې پېژني نه، نو عمران خان به پاس کېږي. عمران خان له به خدای پاک ورکوي. صلات شکر به ادا کوو انشاءالله. اختیدل د پاکستان نوم هم نالي، هغه په خپل پاکستان کې وایي زه بدلته مرم او زه بدلته ماته وخښېږم. وایي د کشمیر په غر مې خښ کې بر اوچته وایي چې هر سړی مې دیدار کوي که مړه شوم. دا نور نارتوب خبرې کوي. نو زه یم چې بېګا دی پانسي کې نو ښه به وي، خو ټول غول د هغه د لاسه جوړ دي که نه، چې هغه سیاست ته راوتې نو دا غول جوړ دي. پېښ شوې دا ګراني راغلی دی، دا هغه راغلی دی چې هغه نو ارزاني وار یو شی ارزانو چې دې سیاست ته راوتې د بیزوګي په شان شکل یې نیولی دی. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، منصور علی یم او کیمرامین را سره زاهد خان دی. دا مهال د چارسدې په مین چوک پارو قدم کې موجود یم. روت یو پوښتنې به کوو د چارسدې د خلکو نه او چارسدې چوک د حوش علاقو د راتلونکو خلکو نه. کومه فیصله چې نن عدالت وکړه ډسټرکټ سیشن اسلام آباد جج دلاور همایون چې عمران خان چې کوم دی په توشخانه کیس کې چې کوم دی د 3 کالو لپاره قید کو 1 لک روپۍ جرمانه او ورسره چې کوم دی 15 کال لپاره چې کوم دی نه اهله کو. نو پوښتنې به کوو د چارسدې د عوامو نه او چارسدې چوک ته چې کوم د حوش علاقو نه راغلي خلک دي چې هغوی په دې فیصله باندې خوشحاله دي، خبرې او د هغوی د زړه څه اظهار دی، موقف د هغوی څه موقف دی. نو چېرته زموږ سره اوسئ، راځئ جي. اسلام آباد چې کوم د جج دلاور چې کومه فیصله توشخانې باره کې راغله چې عمران خان چې کوم دی دروژن وګرځو 15 کاله چې کوم دی نه اهله کو 3 کاله قید ولګولو او 1 لک روپۍ جرمانه چې کوم دی. اوس د موجوده اطلاعاتو مطابق چې کوم دی عمران خان ګرفتار هم کړو. دې د ګرفتارۍ ته د عدالت دې فیصلې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد قریشي خبرې کوم. داسې کار دی چې زمونږ په دې ملک خو حقیقت خبره کې دا ده چې قانون نشته. قانون خو دغه خلکو د مخکې نه لکه که تاسو وګورئ، زه بیسیکلي د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتم، چونکې د دې نه مخکې به د عمران خان صاحب چې کوم هغه دور او کوم اقتدار و په هغې کې که د مسلم لیگ لیډرانو که د پیپلز پارټۍ و عمده کار هغې دې سره کړو چې نن دې سره کم کار کېږي زمونږ په دې ملک کې. دا خو زه منم چې په قانون پکې پاسداري نشته، چونکې نن هغه چې څه کارې هغه بری به. نو نن تحریک انصاف حکومت عمران خان د هغه ورکرانو د هغه وزیرانو په دې ملک یو داسې یو خار ناپرسان جوړ کړو چې د هغې په سبب باندې هغه سره نن عمقه طور حقه کارونه ورسره کېږي. چونکې نن چې تاسو څنګه دا سوال وکړو چې نن د اسلام آباد های کورټ دا کومه ډسټرکټ سیشن جج چې کومه فیصله وکړه، نو د هغه د فیصله چې کومه ده له خامخا توشخانه یو کیس و د هغې هغه دلایل هغه سره جمع کړي، نو په هغې دغه باندې هغه وله سزا ورکړه او دا 15 کال یې دغه نااهل کړ. په سیاست کې یا د دې شیزونو موږ د اوورال زمونږ پارټي چې کومه ده هغه د دې شیزو خلاف ته، ځکه چې سیاسي قایدینو سره سیاسي ورکرانو سره دا شی نه پکار دی او نه ورسره کول. خو چونکې زمونږ په ملک قانون نشته، همدغه قانون په خپله هغه د خپو لاندې کوي، نو نن د هغې سزا هم هغه ته په دې شکل کې میلاو شوه. دا یو سیاسي لیډر په حیث باندې چې کوم دی د عدالت دې فیصلې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ځکه چې پرون اول چې کوم دی د عمران خان چې کوم لیګل وکیلانو ټیم و هغوی چې کوم دی په دې جج باندې چې کوم دی اعتراضات کړو، دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ او بیا چې کوم دی د عمران خان چې کومه ګرفتاري ده، آیا چې کوم دی د دې نه مخکې عمران خان ګرفتار شو او هغه ریاکشن تاسو د نوم یا کتلو، نو هغه دا ریاکشن به دوباره وشي؟ یاره د دغې ریاکشن خو زه دا توقع نه لرم، چې ځکه چې هغې په هغې دغه باندې مختلفو زمونږ که تاسو زه لږه دا خبره دی خوا مخکې بودم، موږ له د خپل بنیادي چې زمونږ کوم مسایل دي موږ له د هغې نه توجه هټا کړې. لکه زه ګوره پر ملک ګراني ده، که د پېټرولو ده، که دا نور دي، ګوره ته زمونږ په دې پښتونخوا کې وګوره په هغې کې د امن و امان یوه بدترین حالات سره موږ پښتانه ورمخ یو. د هغې نه یې راله دغه کړی را هم په دغې عدالتونو او په دغې هر څه باندې زمونږ هغې توجه کوي چې مثال په طور د ټول میډیا یا ټول زمونږ سوشل میډیا یا زمونږ عوام یې ټول هغې ته متوجه کړي دي. چونکې نن عدالت هغه فیصله وکړه، ما تاسو ته ووایي چې زمونږ د خپل لیډرشپ د هغې د وینا مطابق موږ د یو سیاسي د داسې هټکنډو چې کوم ورسره کېږي سیاسي قایدینو سره د هغې موږ په دغې حق کې نه یو. نو زه خو دا وایم چې د سیاسي قایدینو په لحاظ سره دا فیصله ښه نه ده شوې. جي زما نوم عمران دی، عمران د چارسدي اوسېدونکی یم باغ کورونو. خو نن چې کومه فیصله راغله نو دا یک طرفه فیصله ده،
دا خو نن سبا زما په خیال چې زه ماشومانو ته هم پته ده چې دا څه روان دي پاکستان کې او څه کېږي خو عمران خان سره ظلم وشو خو ښکاره 3 کاله قید دوی د دې نه مخکې استدعا ورکړې وه چې لکه موږ له د دې جج نه بل جج ته دا فیصله ووړلی شي چې موږ ته انصاف میلو شي هغه نن د 4 بجو پورې ټیم و دوی ورته 12:30 بجې فیصله وروله اوس هم وکیل په سوشل میډیا لګیا دی بلاغ وبللی پې خو لکه دا یک طرفه فیصله ده دا نامنظوره ده ججان د انصاف وکړي د ملک کې چې کوم دین ارزاني راولي نور بلا مسایل دي د ملک کې هغې لرې توجه ورکړي په سویډن کې بې حرمتي شوه زمونږ یو سیاسي پارټۍ پې دونه ایکشن نه دی اخیستی په دغې باندې چې کوم دی خو ګوره آرمي چیف ته ایکشن واخلي سیاسي پارټۍ یې پې واخلي او دا خو هر سړي ته پته ده چې دا عمل ټیکول غواړي یو ځای دې کیني په یو ټیبل دې کیني خو ښکلي یو بل سره خپلې مسلې واري کړي خو دا فیصله نامنظوره راسه چې نن وشو او جی او او جی او جی هغه هم چې چا کارو نو بره چې کم خلک ناست دي دا د هغوی کار دی او هغوی دا پالیسۍ او دا هر څه چلی موږ هم هغوی ته دا یو عاجزانه طور باندې ریکویسټ کوو چې دا پالیسۍ ټیک کړي چې لاندې د عوامو ته ریلیف میلو شي او سهولت میلو شي او جی او جی هغه څه واقعي نه دي پکار هغه هم چې چا کړي دي هغه هم دې ټولې دنیا ته پته ده او بل دا خبره چې د هغې مونږ پوره مذمت کوو فوج زمونږ خپل فوج دی زمونږ یو اداره ده قابل احترام که په هغې کې داسې خلک دي چې په هغې باندې یو سړی تنقید کوي نو هغه ټیک ده خو په ټول فوج باندې نه فوج زمونږ فوج دی مونږ هغې سره شانه بشانه کړی یو خو دا څه چې کېږي او څه دي دا هر چا ته پته ده دا ظلم دې نه کېږي د دې نه مونږ انصاف او مونږ چې کوم ذمهوار دی د دې ملک او څوک دا پالیسۍ چلی د یو بل د پاسه هغوی دې ملک سره انصاف وکړي او دا ټیک کړي شي یره که پرېږدي او یو اجازت ورکړي د احتجاجونو نن سبا خو د هغه نوم هم اخیستل کوپر دی که نه لکه نه باغلی څوک ورته سلیمان کا ابو وایي څوک ورته پلانه ابو نو زه وایم چې دې په باره کې احتجاج کېږي نو پوره من احتجاج دی چې چاته نقصان ونه رسي چاته زیان ونه رسي جاني نقصان ونه شي پوره من احتجاج کو د په دې ملک کې د هر چا چې کوم دی یو خپل حق دی مختلف پارټۍ پکې رالي د ټولو جذبات په ځای دي او ښې خبرې دي دا کومه ګرفتاري چې وشوه په دې باندې زما په خدای قسم چې ټول پاکستان خبرې د خلاف پارټونه تاسو وګرځئ په کور او تاسو تپوس وکړئ هلته او بلکې دا کم عهدهداران چې دي دوی دې وګرځئ چې څوک خوښوي میجورټي به راشي دا کومه ګرفتاري چې وشوه دې به 3 کالو نه اهل شي دوی به ښه په سور الیکشن لړو کې الیکشن چې چا له خوښې یې غله به ورکړي بیا به لکه د نواز شریف دی واپس اهل شي او دی به ملک ښکاره راته ګرځي خو دې ملګري خبره وکړه چې دې هر څوک ودرئ په خدای قسم چې ټول به یک مش عمران خان لوټ ورکو دا زمونږ اخري خبره را بس ما نوم منیب الرحمن دی او نن چې کومه دا فیصله شوه نو دا ډېره مخکې کول پکارو او دا شکر دی انشاءالله موږ به دې سره ولاړ یو د داسې فیصلو به انشاءالله موږ حمایت هم کوو مخکې هم حمایتیانو دا مخکې پکار وه دا فیصله ډېره مخکې نه پکار وه خو دې ډېر لیټ وکړه اوس هم انشاءالله دا ډېره ښه فیصله وکړه د دې موږ حمایتیان یو یاره لکه دا چې دی نو یهودي جنډ سړی دی او د ده ته چې کوم دی نو هر قسمه نقصانات پاکستان ته راغلي دي که تاسو وګورئ نو د دوی چې کله حکومت راغی د هغې نه پس د پاکستان معاشي حالات ډېر زیات بدتر شوي دي او دا اوس چې کوم بدترتوب دی نو دا هم د هغې چې دی نو سیله ده نو موږ دغه وایو چې معاشي حالات یې هم ګډوډ کړي دي او نور حالات یې هم ډېر زیات ګډوډ کړي دي انشاءالله موږ به نفل کوو او شکر به مو صلات شکر به ادا کوو انشاءالله زما اسرار الله نوم دی او د 400 اوسېدونکی یم او زما ورور یې هسې بیسه کور نه بوته وایي ته دغه شان تللی او توړ پوړ دی کړی اوس هم موږ د دغه نه رالو مردان جیل نه هلته تللو او نن دونه خبر شوم چې عمران خان یو ډېر غلط کار یې وکړو ډېر خفه نو بس جذبات خو هغه جذبات زمونږ بیا را دوباره کېږي کوم چې هغه په 9 مئی کې شوي هغه بیا را دوباره حضرت علي مې نوم دی شردر خان مارکیټ کې کار کوم دلته مزدوري کوم خو دا کومه ګرفتاري چې شوه ښه ونه شو بلکل ښه ونه شو ځکه چې دا نن دې ګرفتار شو سبا دا نورې پارټۍ هم کېدی شي سبا دا پارټۍ هم کېدی شي
خو ډېر زیات ناجیزه ورسره وشو ډېر به انتهایي موږ ډېر زیات خفه یو او موږ انشاءالله چې د دې پارټۍ نه هر یو کس ولاړي موږ به وټ هغه له ورکوو بل یو کس له هم نه ورکوو انشاءالله وټ به هغه له ورکوو بالکل او خلک بالکل انشاءالله روزو به که خیرې چې هغه اعلان وکړي بالکل به روزو ولې به نه روزو چې څه وایي روزو بسم الله الرحمن الرحیم جی وسیم الله نوم مې دی چې 400 سیمې سره تعلق ساتو او سیاست یو داسې لار ده چې هر سړی ته نن سبا خبر دی په هر کور کې خلک خبر دي پخته یقینو که زه د دې یو دکاندار یم او موږ له چې زنانه زما د غفور مارکیټ کې دکان زنانه راشي نو هغه وایي عمران خان سره زیاتې روان دي نو بچي په دې خبره باندې پیری چې دا کم کیږي نن گرفتاری چو شو نو دا چولټ زیاتې دي ځکه چې اپوزیشن والا وایي چې بل واسطه بیا کس نشم لرکول نو راشه نن یې لرکا نو کله د فوج په سر ورواچي کله په نگران باندې ورواچي نو د دې په حق کې خو بالکل یو قسم نه دی چې عمران خان دا گرفتاری کوم شو یاره جی رپم بس وایم جذبات مې د عمران خان لپاره دونه دي چې ناجیز وشو جی مکمل چټ ناجیز وشو مخکې تاسو د خلکو حال لیدلو چې چا توڑ پوڑ کړو هغه هم خلکو ته پته ده او پی ټی آی والا ما 2 پیرې جیل خوړ په تحریک انصاف کې موږ څه کړیو جی نه سی ډي آر شته نه بل څه داسې دوی سره شته خو که اوس یې دلته دا انټرویو کته وایي به چې وسیمه راځه چې دا جیل باندې بیا وسکو نو دغه حالات شروع دي جی نو جی جی بالکل جی د ټولو مخکې به ولاړ یم جی د حق ته پاره بار ځای کې ولاړ یو جی موږ د حق ته پاره روت یو د حق ته پاره بار ځای کې ولاړ یو جی 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 یاره جی نو مې باندې چې څه شوي نو هغه یو سټپ چې چا غشتو غړومبي سټپ غلطو مکمل غلط او ځکه چې تحریک انصاف موږ داسې سکون لیدل چې هغه پکې توڑ پوړ ان خلک پکې راغلو نن هم چې موږ احتجاج کوو سبا هم کوو هر کله چې کوو پرامن احتجاج وکړو توڑ پوڑ دپاره موږ نه یو روز دی جی سر جی جی نه جی نه ډومبې به موږ دا هغې خلکو رکاوټ په موږ نن جوړېږو انشاءالله دغه خلک به موږ مخکې نه پرېږدو ځان نه انشاءالله مهرباني عظیم الله مې نوم دی ما جوکیما زه یم چې بېګا دی پانسي کې نو ښه به خو ټول غول د هغه د لاسه جوړ دي که نه چې هغه سیاست ته راوتې نو دا غول جوړ دي پېښ شوې دا ګراني راغلی دی دا هغه راغلی دی چې هغه نو ارزاني ور یو شی ارزانو چې دې سیاست ته راوتې بیزوګي په شان شکل یې نیولی دی هر یو شی په خلک کې قیامت راوستی دی زما میا رحیم بادشاه نوم دی او تنظیم تاجان 400 ضلع مرکزي جنرال سیکرټري ما فیصله چې کومه راغله نو دا خو په دې ملک یو آئین شته یو قانون شته زما په خیال باندې که زه یو خبرو کوم نو په دې ملک کې ډېر سربراهان داسې د سیاسي پارټو مشران چې هغوی ډېر جیلونه ډېر قیدونه تېر کړل خو لکه مطلب دا چې داسې هغوی خپل کیسونه په عدالتونو باندې لګیا وي چې کوم دی هغه فیس کوي که نه او نو زه هم داسې دونه غټه خبره خو ځکه نه ده چې دا د یو آئین او یو په ملک یو آئین شته یو قانون شته او د دغه آئین او د دغه قانون د لاندې عمران خان صاحب چې کوم دی نو وزیر اعظم هم راغلی ټیک شو د هغه په دې صوبه کې چې کوم دغه قانون لاندې په صوبه کې چې کوم دی د هغه 10 کال حکومت هم چلېدلی نو زما په خیال باندې یو سړی وایي چې په دې باندې دغه نو دا زما مسله نه ده دا مسله چې کوم دی دا د عدالتونو ده دلته کې یو نظام شته یو سیستم شته دا د سیستم ده که زه وایم چې لکه مثال خبره ځان دلته کې جج جوړ کوم او زه وایم چې دا فیصله خو داسې نه دا داسې ده نو دا بالکل غلطه ده اوس فیصله سمه ده یا غلطه ده دا خو جج پیشه عدالت پیشه سپریم کورټ شته مثال خبره هغوی به مثال خبره دغه د کیفیس کوي دا د هغوی خبرې دي کوم دا غاڼې چې دا ویډیو به کوم دستا په سوشل میډیا باندې ساده الفاظو کې راته وایي په نننۍ فیصله باندې خوشحاله یم مخه زه د پاکستان په حق کې ما پاکستان چې مخکې کومې فیصلې کړې موږ چې کوم د خپل ملک سره چې کوم دی نو په هغې باندې ولاړ یو اوس هم چې کومه فیصله شوې دا مثال خبره ده موږ ملک دی په دې ملک کې موږ اوسېږو غټان به ته چې کوم دی نو بهر ځي او موږ به په دې کې عام خلک به پکې زما په خیال باندې دا فیصله بالکل ټیک ټاک ده موږ د پاکستان سره ولاړ یو د پاکستان پارلمان سره ولاړ د پاکستان عدالت سره ولاړ د پاکستان جوډیشري سره ولاړ دلته کې چې کوم دی بالکل ټیک ټاک دی بالکل ټیک ټاک فیصله شوې موږ په حق کې که غلطه شوې دي نو فیصله کې کنه عدالت بالکل ټیک فیصله موږ پاکستان سره ولاړ موږ د پاکستان قانون سره موږ د پاکستان عدالت سره ولاړ بالکل ټیک ټاک فیصله ده
دی هغه چې کومه فیصله وکړه دې فیصله بسم الله الرحمن الرحیم. زما امداد نوم دی او 400 اوسیدونکی ما. اصل کې بنیادی خبره چې کوم دا ده په بین الاقوامي پالیټکس باندې چې چا نظری اصل کې دا فیصله د امریکای وی چې امریکا سوغواړي او په دې ملک کېږي. اصل کې په پالیټیشن کې چې کم سړی انټرنلی مخلصي انټرنلی صفاوي نو هغه دلته نه پریدي او د دم غټ جرم چې کم دی هغه دا و چې لکه د روس دوره وکړه د بټوم غټ جرم دا چې هغه روس ته تلو او د روس سره چې کم دی نو دا اصل کې په دې خوره باندې که تاسو وګورئ بټو یې پرې نه خو په دې باندې چې کم دی چې کم پالیټیشن انټرنلی مخلصي دی خور سره دی عوام سره دی قوم سره مخلصي ناغه دلته د امریکای په وینا باندې نه پریدي دلته که تو ګوره په دلته کې هغه خلک په موږ باندې مسلط دي چې هغه څوک ماجر دی څوک چې کم دی د دې خور سره تعلق نه ساتي نو چې کم سړی انټرنلی مخلصي او انټرنلی عوام د پاره سکول غواړي نو هغه دلته کې نه پریدي. نه نو څه غنئ چې تاسو وایئ چې څوک د روس دورو کې د بټو حواله ملک د عمران خان حواله ملک بیا پای کې چې کوم دی امریکا چې کوم دی انټرپشن کوي نو ولې موجوده حکومت خو چې کوم دی هم د روس سره معاهده وکړه او د بلکې چې کوم دی د امریکا ډالر لږه ورکړه چې نه په کرنسي کې وسره کړه او دا غټ قدم واخلو دې ته په کوم نظر باندې اصل کې کتا سوم ګوره لکه دا چې کم منګ باندې موجوده دغری د دې درې ټرمه چې کم دی مطلب په دې ملک باندې تیر کړل نو په دې ملک ته دې قوم سالو پکار دو 15 سال ته ماته د ملک حواله کا نو د دې نه جنت جوړیږي هغه چې کله په دې کم ټیم کې راغ په هغه ټیم کې د ملک ته یو ډیر سخت کرایسس نه تیرېدو واصل کې کو نور مطلب زه په یو ذات حیثیت باندې خبره کوم چې کم سړی ټیک وی موږ به ټیک خبره کوو که مطلب کم سړی غلطي دغه خلاف په موږ غلطه خبره کوو چې دا سړی دغه ټیک نه دی نو تاسو چې کومه خبره وکړه دا واحد پالیټیشن دی چې دی انټرنلی دی خور سره او دی قوم سره مخلص دی او د جرم او سزا هم دا ده نو نننې فیصلې ته ما په دې نظر باندې وکتل او ګورم چې امریکا څه غواړي دلته موږ خو آزاد نه یو تر کومې پورې خپه یو په دې باندې چې یو داسې سړی چې هغه د قوم دپاره څه کول غواړي پکار دی زه خو د پی ټی آی کې نه یم خو پکار دی چې پورامن احتجاج وشي پورامن احتجاج وشي او پوره چې کم دی نو لکه مطلب چې کم دی دا قوم د ازادۍ او د غلامۍ په سوچ باندې ځان پی کې چې لکه موږ غلامان یو که آزاد یو نو که کله دې قوم ته دا پته ولګي چې موږ آزاد یو که غلامان یو نو دوی به بیا خپله فیصله ټیک کوي. کتونکو 400 د جرنالیست د 400 عوام چې کوم دي دا فیصله کوي څوک چې کوم دي د عمران خان په گرفتاری باندې خوشحالي څوک خبري څوک وایي چې سر فیصله هغه کړي نو هغه سره کېږي نور ګورو چې نور د 400 عوام او 400 د خوش علاقو نه راتلونکي خلک چې کوم دي څه وایي نه خپای وروره مونږ خو ته طيب جان د دې زم د پلان څخه دوخېلو د پلان څخه دوخېلو چې کوم دي عمران خان جرمانه په عموم لګي د لاقید 3 کال لپاره هم 15 کال لپاره چې کوم دي هغه نه اخلاق انتخابات نشي کولای د فیصله ته چې کوم دي د عدالت وروره مونږ خو ته په دې خپای چې مونږ ته ګرانی د مزدوري نشته کوم مزدوري لاره شو حکومت هم نه پریدي کله تانه ته بوزي کله تحصیل ته بوزي او چې دکاندار له وشوړو غوړی ترالي شپه وزره مونږ ولې وټونه ورکړي د عمران خان له ما خپل اوټ ورکړي پلان ګول د جنکو کالج کې زما اوټ ته کنه نو بس مونږ خو په یو خپکی ګونو په خوشحالي ګو چې کم خسړی وي د ملک د هغه کنه حفاظت کوي خي نو مونږه پار هغه خره کنه بس مونږ ته خو یو پکې خان ښکاري که عمران خان دی او که مشرف السلام علیکم زه ما نوم دی عبدالرحمن دی زه د باجوړ اوسېدونکی یم دلته راغلی یم او زه به دې فیصله کې اوس یم عدالت چې کومه فیصله کړې ده بس هغه که عمران خان راځي او که شهباز شریف راځي او که نواز شریف راځي دغه سره زموږ څه کار نشته خو البته دا ګراني ډېره زیاته را پکار ده چې دې ګرانۍ طرف ته توجه وکړي دا ګراني دې ختمه کړي ملکي د دې نه څه جوړېږي چې تاسو سیاست کې هغه کوئ یو خوا راکاږي بل خوا راکاږي د دې نه ښه خبره ده چې عوامو ته دغه وکړي لکه د دې پسې ډیسیشن وکړي توجه وکړي عوام لکه ښه کړي او دوی دې دغه نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم منصور منوم دی او ضلع چهادي اوسیدونکی ما دا خو جمهوریت عمل دی
دا باچا خان بابا ولی خان بټو صاحب او بېنظیر او نواز شریف دا غون ګرفتار شوي دي د یو ښه فیصله وشوه کم سړی جمهوري سوچ لري هغه د خامخا غاړه نیسي او کم سړی د اقام خدمت کوي هغه جیل ته هم ځي هغه ناخله کېږي او بیا د هغې لپاره سټرګل کوي نو هغه کوي به نو دا خو یو ښه عمل وشو ځکه په دا هغه ثابت شو که نه که نو سره یو په دغې بري ګرځېدو بس کلو ګرځېدو بالکل خوشحاله یو پې دا خو صحیح عمل دی بس جمهوري عمل دی که نه دې کو افغان څخه خبر نشته نو زیات موږ یو ټول پوره کړو دا په دا د ملک نقصان کو موږ به کوو باخې نو باقي بس خلک چې پوره من خلک ناسي په ارام وو چې سر دغه عدالت سره هغه موږ ته منظوري بالکل शेरवलीम जी बाजार है इमरान खान जब गिरफ्तार को खास कर जी द पुख्तनों लपारा ढेर द गम रोज द मिसाल दागी द बर्बादे मिसाल द इमरान खान हुकूमत और दी हुकूमत चिता सुकम मुआजिनों के नुता सुता बांदाजो ची गरीब मख की सिंग उस सिंगरे द पुख्तून द पारा ढेर द गम खबर दे इमरान खान द गिरफ्तारी और नमिंग द ढेर मुजम्मत है को और ډیر غلط کار وشو عمران خان دا چې کوم ګرفتار شو هغه د آزادۍ لپاره د جدوجہد کول چې عدالت فیصله صحیح نه کړې د دې لپاره احتجاجي مظاهره ته وغیرہ یاره ان شاء الله چې مشرانو کوم کې نو بیا موږ روزو دا غي دا کال انتظار دی ډیر خپایو جی پښتون قوم د لپاره خپل پیژندلو سره وکړه جی خان چې کوم دین عدالت کوم فیصله وکړه شاهانه کیس جی جی هغه چې کوم د پکم نظر باندې جی زمانو ممر دی لبه دکان دی زه دغه هو مونږ ورته سخت مزمت کوو هغه هر قانون چې کوم دی دا هر پارټي خلاف استعمالېږي د مخکې نواز شریف د خلاف استعمال شو چې کوم ودرېږي خو تاسو په درجه ملک څه حالات دي او بل دا چې عمران خان باندې خو اثر په ځکه په پارټي په ځکه اثر نه پروژي کوي عمران خان ورسو قدرت ارسو قدرت عوام به عمران خان ته ګوري هغه ورکي دغه پارټي له ورکي کاغه ارسو قدرت اب بالکل او عمران خان زموږ ټیم عمران خان دی غالب ان شاء الله ورکو کار څنګه سو قدرت د خپل پارټي نه موږ به نن چې کوم فیصله عدالت دی باندې خپه موږ په دې باندې مزمت کو خپایو او دا فیصله خوش وجي دا وګوره دا خو فکر پارټي له پکاره چې په دې باندې سپریم کورټ ته لاړ شي بالکل موږ به فیصله دار چې وګوري خلک وګوري ټول عوام ګوري چې دا څه کیږي خلک پیږي نه د دې نه مخکې عمران خان چې کوم دی ګرفتار شو او جاو خلکو چې کوم دی مظاهره وکړلې دا عمران خان آزاد شو نن بیا چې کوم دی عمران خان ګرفتار شو آیا څه سره احتجاج کوي یاره جی احتجاج خو پکاره خو پوره من احتجاج پکار دی پوره من احتجاج په دی وجه پکار دی چې موږ نقصان وکړو چا نقصان دی خو زموږ د ملک نقصان دی عوامو نقصان دی نو دی وجه چې احتجاج کولم دی بالکل په احتجاج داسې پکار دی چې پوره من احتجاج پکار دی او بالکل خلک بروز ان شاء الله مون خدا دې وروت وګورو خلک هم روتري خو پوره من احتجاج پکار دی جی جاد محمد عمران خان چې کوم دین گرفتار شو نه اخلو شو د کم نظر ګور عدالت څه فیصله وکړه غلط فیصله دا خو ډیره خو فیصله کړې ځکه چې یو سړی غلط شي نو غلط ثابت شو عدالت چې څوک بس قطعي وکړه دا خو د هر سړي د عمران خان په گرفتاری خپه خوشاله ده خوشاله یو په ځکه چې بس غلط ثابت شو نو بس دا خو ښکاره خبره را زمان محمد طاهر د تحصیل اسودن کې ما دانن چې کما سپریم کورټ دا فیصله وکړه دا به هی غلط او شوا کم سړی چې ملک سره قوم سره وفادار وي هغه سره همیشه داسې چل کیږي دینه مخکې چې کم دی بټو صاحب بېنظیره وادي ټول سره داسې چل شوی دی کله چاته ایمبولانس خرابېږي چاته چې کم دی نیټ خرابېږي چاته یو چیز خرابېږي چاته بل چیز خرابېږي دا خو زموږ د ملک چې کم دی نظام دی دلته چې کم دی قانون نشته د مالدار دپاره یو قانون دی د غریب دپاره بل قانون دی تاسو ډېر لرې مه ځئ دې تاڼې ته لاړ شئ تاسو مالدار ته وګورئ غریب ته وګورئ چې د هغوی څنګه چې کم دی هغوی سره څنګه چلیږي موږ سره څنګه چلیږي نن چې سپریم کورټ دا کومه فیصله وکړه دا غلطه ده او عمران خان که گرفتار شي که نااهل شي عمران خان به یو بل سړی ودرئ انشاءالله موږ به عمران خان له خر دی ودرې خر له ویم ورکو عمران خان دی خر ودرې خر له ویم ورکو زما نوم ملنګ جان دی چینچی چلوم د دې اوسیدونکی کې ما عمران خان دی یو خر ودرې که تاڼه جیل کې وي نو هغه به خامخا الیکشن ته ودرېږي هغه وایي چې زه به الیکشن ته ودرېږم که زه په جیل کې دننه یم ښه نااهله شو که د دې ځای نه یو خر ودرې خر نه دی چې څوک یې پېژني نه نو عمران خان به پاس کېږي عمران خان له به خدای پاک ورکوي جذبات دا چې غریبي ورسره عمران خان هر یو شی راښکته کوي او دې ټول په برکړي ټول ورته یو شوي دي پېښ وي او عمران خان یوازې څه ته پرېږدي نه چې څه ته یې پرېږدي هغه خوار چې بوټې رابار شي دغه بل رخایي دغه وشوه خلاصي وشوه نن یې دارې بیا وردننه که دا خو عجیبه کار دی بس راشه سم سړی بس هغه بار سړی وردننه کوي هر سړی به یې وردننه کوي نن د عمران خان په گرفتاری خپه خوشاله سم په خپه ما خپه په ولې دا ولې گرفتاری اسی به ولې دا دونه دانجی او شي دونه د جنگ جګړه وشوي دا غیره پاسه روغه وشوه دا غیره پاسه ته بیا دا ټول را یوځې شو بیا وته وردن نه
خو د یو بل په خولې ور دننه کوي که همداسې خو هغې په خپله خولې نه درنه کوي احتجاج ایران شو ښه ټیک به پکې ولاړ یو نوم مې زیشان دی 413 زوړ بازار یم نننۍ فیصلې ته په کوم نظر ګورې عمران خان چې کوم دی 3 کالو لپاره قید شو 5 کالو لپاره چې کوم دی نااهله شو دې فیصلې ته په کوم نظر باندې ګورې دا خو ډېره غلطه وشوه او ښې ورسره ونه کړه پوه شوې ځکه چې مخکې هم چې کوم دی ډېر په بېدردۍ سره ګیر کړی او د یو ملک لیډر نه دی هغه د غونډ ماته وه د آل مسلم لیډر دی عمران خان چې کوم دی ماته و آل مسلم لیډر دی هغه داسې نه دی چې هغه نواز شریف و یا زرداري و دغه دا ټوله دنیا یې مني او انشاءالله تعالی حق او سچ چې رچا په مخ کې الله پاک هغه سره یي عمران خان به انشاءالله را روان ځل بیا هم د دې ملک وزیر اعظم راځي که دوی ډېر کوششونه وکړي او دوی ډېر ځان زور ولګوي خو واحد یو عمران خان دی یو لیډر دی هغه به انشاءالله د دې ملک وزیر اعظم راځي خود به پې خپې مجموعه ته ناجیزه کار یې کړی دی یو خو یې 19 پاټې او غریب یوازې او بیا هم جنګېږي انشاءالله او ښه په نره جنګېږي داسې 200 کیسونه چې هغه وایي 2 سنچرۍ مې برابر کړي دارې په کیسونو کې او داسې په بل کس باندې راغلو نو دا خو لا 200 کیسونه دي چې زه یم چې په چا باندې ماته 50 کیسونه راشي نو دا نواز شریف لږ راولې که نه ده تښتېدلی د پاکستان نوم هم نالي هغه په خپل پاکستان کې وایي زه به دلته مرم او زه به دلته ماته وخښېږم وایي د کشمیر په غر مې خښ کې بر اوچته وایي چې هر سړی مې دیدار کوي که مړه شوم دا نور نړتوب خبرې کوي نو په نه دی 4 دی اوسېدونکی کې ما عمران خان نن ګرفتار شو عدالت دې په کوم نظر باندې خپه په خوشاله خپه یو بیجی چې نیولې دی دا یو لیډر دی دا راغلی دی خو خلک دې لږ سیټ کې کنه چې د عوامو لږه پته ولګي چې دوی اسې رسو بخېږي چې روزانه دا شان ریټونه پیسې واکېږي تر څو چې دا عوام نه روچ چې دې شنه چوکانی نیولې کنه دا نه ټیکي وروره دا مل ټیکي نه عمران خان چې ګرفتار شو دې په خپه سخت په خپه یو دا یو لیډر پاتې نو ټول موږ چیک کړل داري روزانه چیک کو هر یو شی روزانه څوک تاسو کولی شي تاسو کول وسه دلته شته نه بس بسم الله الرحمن الرحیم زه د سډریو سیزن کې ملالم 400 کې د عمران خان چې گیر کو نو دا ملکی قانون هم شته بل جیل باچا خان بابا خوړلو ولی خان بابا خوړلو نو مونږه قانون منو مونږ چې د سر حساب کتاب زرو کې چې خبره یو وخت ترل شي دا نه چې تاسو عمران خان نو سه بیا غیر کې بیا نو سه ملک دې کې غړي غړي کیږي عمران خان نه پورا تاسو کې چې سچلې سچل نه دي نو مونږ باندې ډېر دغه وکړو نو خپه په خوشاله چې عمران خان جی جی ملکی قانون دی نو لکه ملک بیا ګډوډیږي نو مونږ په ملک خبر کیږو یو خلک 14 اگست خلک زری خلک څه خلک وي مونږ 14 اگست نه منو د ماټي دغه دي نو لکه ملک مونږ امن غواړو السلام علیکم زمانو مرشد علی 400 اوسیدونکو د عدالت نن فیصله ته په کوم نظر باندې ګورم عمران خان نه اهلم شو غیدم نو بس عدالت فیصلو کې موږ سو عدالت خپل عمر لا چې کم دین خپل فیصله خپل باندې کړی دي او سې مجرمان له څوک چې کم دي سزا نه ورګي سې مجرمان خو چې کم دي بار نه استي سلورب کالو شو چې دوی پسې له سپور څوک دی راغلي پنننه فیصله باندې خپه خپه یو هم خپه ځکه چې دا خو ذاتيات دوی کوي او لکه فیصله له خوا مخه غوان پیش کینې راغی و الټا چې کم دي د سره خپل ذاتيات کوي نو جذبات دا چې بس مل خو تبا شو بس مل خو بس هغوی نو تاسو کول او څوک یو کس او الټا وای تاسو کو اوس تاسو کول اسنیشته هر سړی وځي کوم دی بس زه خالق داد 400 باشنده مالک دوی ټیک ته عمران خان نایخ لکه کنه خو لکه دوی حکومت چې کوم فیصله کوي هغه ټیک کوي زدانه مشغوي بغلطه فیصله کوي ولکه راغوي چې کوم خبرې دی او کوم تاثیرات نو هغه ته خو غلط نشم ویل راوي هوټل خبرې هم ټیک دی او ټول کارونه هم سم دي صدا سه غلط کار نه کړي او باقي د حکومت خو هغه نو موږ بده کې سو وایو خامخا په خبرې ولیا او عمران خان یو لیډر دی او خو ورکر دی او ډېر خشتا او ډېر پښتوني خبرې کوي کله کې خبرې کوي ښه کارونه شو او عوام خو چې کم دی تاسو ته پته ده ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې دا څه شروع دی او عمران خان دا خو موږ نه وړو عمران خان خو کینګ دی او دا نور خو چې کم دی هر چا ته پته هر څه ښکاره شو هر څه پته ولګېده او چې په وجود کې مې اورک پاتې هم عمران خان سره یو او بالکل خامخا ړومبې به زه ځم او انشاءالله ټولو نه مخکې به زه ځم موږ دا نه وایو چې داسې واغسې خو دا راغه وایي چې نوی پاکستان جوړو هغې نه بعد غریبانان ښه غڼ په غڼ شو ښه تباه شو هغې نه بعد پې بل ظالم راغه بس یو راځي د غریبانانو د حق تپوس نه کوي چې د غریبانانو څه حل دی موږ وایو اوس د خدای پاک داسې راولي
او یو داسې انصاف پلی کېږي چې د غریبانانو په حق کې څه ووایي که نه نه په دیاړۍ کار کېږي او چې داسې څه کوي نو دا دار یې دا دار یې د دې به څه نن په دې باره کې بس موږ به دا ووایو چې خوشحاله ځکه یو چې دا راغی نوی پاکستان جوړ را نوی پاکستان نه هېڅ هم جوړ نه شو هغې نه مخکې چې کوم حکومت چلېده یو ورځ دیاړي به مو که نه یو تروړه به هم پرې واخېستل په 100 روپۍ به هم هغه دیسي غوړي واخېستل نو بیا هم څه ناسه ګزاره به کېده اوس خو په دیاړۍ هم کار نه کېږي نوم مې اسم سعید دی او زه ګجرانو کلي ساډېرو سره تعلق ساتم او چې هغې یې ګرفتار کړي دي بس دی ښه کار وکړه ځکه چې دې نه مخکې حالات چې هغه ډېر ښه وه او اوس که موږ د عارف عوام ته وګورو نو عارف عوام چې دی هغه ډېر سخت مشکلات سره مبتلا دي او مخکې به چې خلکو یو دیاړي وکړو په هغې به ډېر عرصه کې اوس خو پیسه هم نه کېږي چې یو دیاړي نو بس بیا خلک وایي چې اوس بل څه کار مه وکړم چې دا 2 ټیمه چې دی دا زه ډک کړم او زما دا نور کار چې دی دا هم روان شي نو حالات ډېر زیات خراب دي بس خوشحال یو چې دا ګراني خو هم دې راوسته که خلکو له ستا مې ورکړه چې کورونه به جوړو ویله دا ګراني به ختموم ګیر شو نه په دې به انشاءالله سوالات مونځ به پرې انشاءالله ادا کوو شکریا به الله ته ادا کوو چې مونږ لکه دې بلا نه مونږ خلاص کړو ځکه چې دا ټوله ګراني دې راوسره عوام یې فدې تمه کړله چې مونږ به نوی پاکستان جوړ کړو غریب ته به سهولیت به وي کومه سهولیت هغه کوم عوام سره وعده کړی نو هغه چې دی هغه ډېرې کمې کړې او عوام چې دی هغه نور هم په مشکلاتو سره سر شو قدرمنو کتونکو دا و د 400 او 400 چوک ته د حوشه علاقو نه راتلونکي خلک چې هغوی د عمران خان د ګرفتارۍ او د ناهلۍ په حوالې سره تاسو ته خپل زړه خبرې شریکه کړلې تر دې دمه خپل کشر خپل رور منصور علي اجازت ورکړې د هغه لوی الله په امان